او موږ د چا نه ګیله وکړو زموږ د ملکن ډیویژن وزیر اعلی دا په لومبي ځل زموږ د ملکن ډیویژن وزیر اعلی راغی په بونیر کې یو پیر بابا مشهور و پیر بابا خلکو پیژنده خو بونیر خلکو نه پیژنده یو د سواړی میله و چې هغه خلکو پیژنده خلک به د کاروبار دپاره راتله افسوس په دې یوه خبره ده چې ماربل خو ټیک ته په بونیر کې پیدا کېږي خو چې کوم ښه ماربل دی هغه د دې ځای نه چې دي بار روان زمونږ توربیله ډیم یا زمونږ صوبه دا 3500 میګاواټ بجلی پیدا کوي نو د دې نه زمونږ په ګورنمنټ کې موږ د دې سروې کړی وه 9 میګاواټ بجلی د دې اوبو نه زمونږ پیدا کېدي استقبال خان دا راته وایي چې مبارکباد هم پیش کوو چې یاره د سوات نه د مختلف ایریا نه خلک دلته کاروبار له راځي دا هم د دې جرګې د دې سیاسي خلکو او تاسو دا ګیدرینګ چې ما ولیدو د مختلف سیاسي پارټو نو تاسو په خپلو کې یو یې آیا بیا بونیر ولې ترل بسم الله الرحمن الرحیم اروز تاسو ډېر زیاته شکریا چې تاسو راغلی که زه تاسو ته لږ مخکې لاړ شم نو په بونیر کې یو درې خبرې چې دا ډېرې مشهورې وي زموږ د یادو چې کله موږ واړه وو په بونیر کې یو پیر بابا مشهور و پیر بابا خلکو پیژنده خو بونیر خلکو نه پیژنده د هغې نه بعد یو د سواړی میله و چې هغه خلکو پیژنده خلک به د کاروبار دپاره راتله او د هغې نه یو د سټیټ په زمانه کې زموږ کالج جوړ شوی چې د هغې سره ډېره لویه ځمکه وه هغه خلکو یادو اوس الحمدلله بونیر ډېره زیاته ترقي کړې ده حقیقت دا څه کمی شته تاسو د ماربلو په حواله باندې خبره وکړه نو ټیک د ماربلو په یو لحاظ باندې زمونږ د روډونو هم تباهي وشوه زمونږ د اوبو هم تباهي وشوه خو په بل لحاظ باندې که تاسو وګورئ د بونیر حالت چې دي هغه دریو خبرو بدل کړي دي د هغې بنیادي چې د ټول پاکستان 75% ماربل چې دي الحمدلله دا په دې خاوره کې دي او دلته چې کوم خلک زمونږ رونه عزیزان بار ملک مزدورو راتلي وو هغوی مزدورۍ وکړې او هغوی راله د هغوی ارمان دا چې زه کور جوړ کړم بیا ارمان چې زه دیره جوړه کړم او بیا ارمان چې زه ګاډۍ والم الله تعالی هغه ارمانونه ټول د هغوی پوره کړو او د هغې نه اوس ټول ارمانونه د هغې الله تعالی اوس د خلکو توجه چې ده هغه تعلیم طرف ته ده زیاتر خلک چې دي هغه اوس په تعلیمونو باندې خلک په خپلو بچو باندې ډېر زیاته توجه کوي دا میډیکل کالج یو پروفیسر و رحیم بنګش صاحب نوم هغه یو ځلې ماله مبارکي راکړه مبارک شه په ټوله صوبه کې د ټول نه زیات میډیکل ته دا د بونیر علاقه لاړ اوس دا ده چې د ماربلو ټیک ته نقصان دی خو دلته 500-600 کارخانې دي او په هغې 500-600 کارخانو کې الحمدلله زمونږ په لکاو خلک چې دا په روزګار دی په هغې کې په ټرانسپورټ کې په کارخانو کې په درنګونو کې زما مطالبه دا ده چې پکار دا ده چې ګورنمنټ دلته واټر شیډ ډپارټمنټ باندې ډېرې لویې خرچې کوي او دا هغې واټر شیډ ډپارټمنټ او د فارسټ ډپارټمنټ دلته هیڅ پیدا نشته ځکه چې هغه بوټي کري او هغه وچیږي او دلته د هغې څومره خرچه کېږي که زه یم چې داسې د بونیر او د تورغر او د هزارې ترمنځ زموږ یو بونډري د هغې ته مجاهدین وایي او دا په کیلومیټر ایریا ده او دا یو ډېره ژوره کنده ده که په دې باندې دوی یو ډیم جوړ کړي نو زما په خیال د دې بونیر دا څومره چې د دې ماربلو د دې اوبو نقصان څومره توربیلې ته میلاویږي نو دا خټه چې دا به راجع شي او دا چې دا نور ټول پاکستان چې دی دا به د نقصان نه بچي ځکه چې زمونږ توربیله ډیم یا زمونږ صوبه دا 3500 میګاواټ بجلی پیدا کوي نو د دې نه زمونږ په ګورنمنټ کې موږ د دې سروې کړی وه 9 میګاواټ بجلی د دې اوبو نه زمونږ پیدا کېدی شي خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې څنګه تاسو وایي بونیر ته هغسې توجه خلک نه کوي کومه چې د ګورنمنټ یا د پراوینشل ګورنمنټ او موږ د چا نه ګیله وکړو زموږ د ملکن ډیویژن وزیر اعلی دا په لومبي ځل زموږ د ملکن ډیویژن وزیر اعلی راغی تاسو ډېرې ښه جلسې هم ورکړې او ښه جلسې او د دې نه مخکې به دا وزیر اعلی چې د کېله دغې منسټرونو روزانه به دلته جلسې کولې اوس زموږ داسې بدقسمتي ده چې هغه راځي خو دلته د یو میګا پراجیکټ د منصوبې اعلان چې دی هغه ونه کړو افسوس په دې یوه خبره ده چې ماربل خو ټیک ته په بونیر کې پیدا کېږي خو چې کوم ښه ماربل دی هغه د دې ځای نه چې دي بار روان دي مننه استقبال خان ډېره مننه